زه و تاسو ته وایم بلکې و ټولو مسلمانانو ته وایم چې ای مؤمنانو مسلمانانو هغه کومه ګناه ده چې کافر کړې ده او مسلمان خصوصا پښتون قوم هغه ګناه نه ده کړې هغه کومه ګناه ده یو ګناه ما سره ورسه چې هغه کافر دا ګناه کړې ده ما سوا د کفر او د شرک چې مسلمان خصوصا پښتانه دي هغه ګناه نه کړي هغه کده زری خرول یا کونډې کول کافر هم کوي مجم کوي یا پلت سرګرځیدل دي د کافر شعار دی مجم کوي پلت سرګرځیدل به د کافر کار وو د مشرک کار وو د یو منافقو د فاسقانو کار وو لیکن نن سبا موږ پلت سر باندې ګرځو دا کار زموږ د کافر سره یو شی دی زره کونډې کول زره خرول مې د کافر سره یو شی ده پلت سر باندې ګرځلاو مې د کافر سره یو شی دی پتلون اغوستل مې د کافر سره یو شی دی نیکټای تړل مې د کافر سره یو شی ده د شوزو به ستري او به پردګي دا مې د کافر سره یو شی ده یا نر وشزه پر یو ځای کې باندې په یو کمره کې پر یو ډیسک باندې په یو اسکول کې او په یو کالج او یونیورسيټي کې تعلیم حاصلول دا مې د کافر سره یو شی دی زنا او لواطت کول د کافر سره مې یو شی دی سروزونه اوریدل چې کافر څومره اوري تر هغه ذات موږ مسلمانان خصوصا پښتانه اورو قسم قسم فحاش فلمان ویډیو کتل چې کافرانه جوړې ده د فحاشي د فاره د مسلمان د خرابې د فاره او موږ ټول شپه بیا سهار تر لمانځه پورې ورته ناستو بیا لکه حیوانان راوړو سهار بیا پر لاس بجې راپورته کیږو هغه د فحاش ویډیو فلمان کتل دا نن سبا مسلمانان خصوصا پښتانه یې دومره ګوري چې کافر ولا کګوري مسلمانان په دې باندې دومره اخته دي شراب شل تاسو به اوریدلی چې په دغه کلو کې شاوخوا د شرابو څښې پرتی دغه مسلمانان د پښتانه لازم د علاقې والا دا د شراب څښي دا به د کافر کار شراب شل مطلب چې دغه رقم نور ډیر کارونه دروښیم دا ما بعضی کارونه ما دروښول چې هغه ګناهونه کافران هم کوي او موږ مسلمانان هم کوو حتی چې بعضی په دې کې د کارونه دي چې هغه موږ په فخر باندې کوو لکه زره خرول زره کونډې کول په دې موږ فخر کوو العیاذ بالله ګناه کسبونه د باندې راوځو څه د انجلې مخ منی ونی چې ما مخ وګر څنګه شوی دی ما د نبی سم سنت مخ لري کړي خوان کوي کنه کوي العیاذ بالله ثم العیاذ بالله لہذا داسې ګناهونه بلا هم دروښیم چې کفار نه کوي خو موږ علی الاعلان خصوصا د مسلمانانو سره کوو داسې کارونه دي کافر والله بالله کوي مسلمانان یې کوي خصوصا پښتانه یې کوي هغه لکه دوکا کول دوکا کافر نه کوي قطعا کافر دوکا نه کوي دا دوکا کول دا مسلمان کار دی مسلمان دوکا کوي بیا خاص کار خپل مؤمن ورور مسلمان ته دوکا ور کوي دوکا کافر نه کوي او کافر قطعا دروغ نه وایي مسلمان د دروغ سوړه ده په پښتو کې سوړن ورته وایي سوړن د ځان سوړن جوړ کړی ایس ورور لګیای دروغ په مخه خستی کافر دروغ نه وایي بل کار کافر قطعا په کاروبار کې ملاوت نه کوي مسلمان ورسه د ارزګي ورسه مسلمان په خپل کاروبار کې ملاوت کوي کافر ملاوت نه کوي ا د چنایي و د مسلمانانو خبره ماته په بل بیان کې اوریدل دا غرنګ کافر غلا نه کوي مسلمان علی الاعلان غلا کوي او کافر دو نمبري نه کوي مسلمان دومره دو نمبري کوي چلایدا په کاروبار کې پر خپل شانو باندې د چین پر شی باندې د جاپان ټاپه لګولې الایدا ټاپه جوړ کړي په دا کوټه کې دا کارونه کیږي ماته معلوم دا کمپنیانه په دې پېښور او په لاهور په کراچي په اسلام آباد کې موجوده دي یی پاکستاني شي او ټاپه د جاپان پر لګولې یی پاکستاني و چینایي شي ټاپه امریکن پر لګولې دا امریکن شي نو دغه دوکا کول دا د مسلمان کار دی دا کافر نه کوي دو نمبري کول د مسلمان کار دی کافر نه کوي او کافر خپل کافر نه قتلې مسلمانان لراس د هر دریم سړی په وځبانه به مشینی د هر دریم سړی سره په پنځور سره د خپل مؤمن ورور د پاره به ټاکلی کافر نه وژني کافر خو دې شل کاله په افغانستان کې جنگونه دوی ورتیر ټولې پر خپل مؤمن ورور مسلمان باندې تب بیدار هر دریم سړی سره په پنځه او مشین ور سره او دای بده بدی والای چې د خپل ورور مؤمن مسلمان ورور چې دغه قتل کړي د بدی والا بوش نه دی وشتلی اوباما نه دی وشتلی
بس په خپل ورور باندې برتونه ښکار کړی دا د دې بل ټول کافر له ورسه کافر نه قتل کوي مسلمان چې دی هغه مسلمان قتل کوي کافر د خپل احبار به احترامي او به عزت نه کوي د دې خپل مشران لیکن مسلمانانو لره بیا خصوصا پښتنو لره راز چې څومره د خپل علماو دښمنی چې څومره د خپل علماو به عزت څومره کړی ده والله بالله که کافر دومره کړی ده لکه څومره چې دا پښتنو د خپل پښتنو علماو څومره به عزت کړی څومره به عزت کوي ورته کافر لره د خپل احبارو دی احبارو توای د خپل احبارو هغه دومره به عزت نه کوي لکه څومره چې مسلمانان خصوصا د علاقې پښتانه د پښتنو علماو څومره به عزت کوي په دا وجبانه چې عالم په د مور او خور پیژندل عالم په د باندې شوبات پیژندل عالم په د باندې جایز او ناجایز پیژندل عالم په د باندې حرام او حلال پیژندل په دې وجبانه عالم د دشمن د جهنم الله تعالی د جهنم ورځي د علماو څوک عداوت او دشمنی کوي الله تعالی د تاترین جهنم ورځي ار څوک شي مغربي ممالکو ته ورسه چې هغه د خپل احبار دومره به احترامي او به عزت نه کوي لکه څومره قدر چې مسلمانان د خپل علماو به عزت کوي دا کافر نه کوي مسلمان پر ډاګه باندې کوي تاسو فیسبوک درواړوي نیټ درواړوي به تاسو معلوم شي او کافر د خپل شو ورځو او شپو به احترامي نه کوي لیکن مسلمان روزه یې علیحده د چکو د پاره ټاکل روزه یې علیحده د فسق او فجور د پاره ټاکل روزه یې علیحده د بوډو د پاره ټاکل یولس میاشتې به د کوټه کلب نه خلاصوي لیکن پروژه کې به د فسق او فجور د پاره د کوټه خلاصيږي په یولس میاشتې به منمو کوټه ته نه بیولي لیکن چې کله روزه راشي کله د عنکبوت شپه راشي او کله دغه ملمنه راشي د الله تعالی د طرفه د ملمنه روزه دا لپاره به بیا د پیسې کو فاجر کوټه خلاص کی او بیا به ټول شپه په دې کې چکه او بوډونه کوي سهار لکه حیوان پروتي مازیګر را پورته شي اباس بیا نو سترګې خره کوي یو شزه په یو منډو نه وځي بل شزه په بل منډو وای دای را پورته سوی نه فرده یا دي خل انسانوم نه ول د ګرش په چکا ولر د ګرش په بورډ باندې ولر د ګرش په فیس کو په جوړ باندې ولر مازګر بیا شزي و دوري منډه کبل دوري منډه انسانيت خدمه باندې وتلی نو کافر چې دی هغه د خپل شو ورځو ډیر احترام ساتي چې د دې په باطل دین کې کوم شی ورځي لیکن مسلمان نه مسلمان ولا خیال وسه مسلمان چې څومره شی ورځي به عزت کوي هغه د عزت کوي د جمعې شپه چې څومره به عزت کوي هغه د عزت کوي دومره مکرمه شپه او د جمعې ورځ دومره محترمه ورځ دا چې د داخلي په مسلمانانو کې ستا دا کارونه زموږ د ویل د په کوپار کې نست او مسلمانانو کې ستا مطلب چې دا رقم نو ډیر قسم کارونه دي چې هغه زبا په قسم درته هم قسم په خدای کې کافر کوي کافر هم بد بولي لیکن مؤمن مسلمان هغه کارونه په فخر سره کوي